السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په سٹار کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روجوړ او خوشحاله د ژوند په مزو کې به عزتمندو افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. په باجوڑ کې په یو ګاډي کې دھماکه وشوه چې په هغې کې دوه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي او هغه ځای کې ماشومه هم ولاړه وه، هغه ماشومه هم زخمی شوې ده. دا واقعه دوی ته څنګه راپېښه شوه، دھماکه له څه وجې وشوه، راځئ عزتمندو دغه ټول معلومات دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. د ویډیو کتو نه مخکې زموږ د چینل محل ضروري سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو بیا قتل پسې قتل باجوڑ کې یوه بله افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې په ګاډي کې دھماکه وشوه چې په هغې کې دوه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي او څلور زخمیان دي او ورسره یو ماشومه هم زخمی ده. عزتمندو بیا قتلونه شروع شو. د پرون ریسه داسې بېګناه کسان قتلیږي. پرون په هر پولینګ سټیشن کې هم دغه رنګ قتلونه شوي او جګړې پکې شوي دي او دغه رنګ نن په باجوڑ کې دھماکه وشوه. ویلی کېږي چې دغه دھماکه د نېشنلیانو د وجې وشوه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام دوه کسان قتل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. عزتمندو دا هلک ولې نه پوهېږي؟ دوی ټول خپل خپلوان وي او دغه رنګ په الیکشن کې یو بل څه داسې وران شي چې په هغې کې قتلونه هم وکړي. د هغې نه بیا یو دشمنی سازشي او هغه دشمنی په کلونو جاری وي. عزتمندو موږ ټول پښتانه یو، اسلامي رونه یو، نو د داسې جګړو او قتلونو نه ځان وساتئ. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل محل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټایلۍ نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.